اشاعره او په 15 عقیدو کې په لفظونو کې اختلاف د څوک یو تعبیر علي څوک بل یا 12 عقیدې دي. نو د څلورو امامانو په مابین کې په عقایدو کې اختلاف نشته، څنګه چې د انبیای کرامو په مابین کې په عقایدو کې اختلاف نشته. د څلورو امامانو په مسایلو کې اختلاف دی، څنګه چې د انبیاو په مسایلو کې اختلاف. د یو نبی په شریعت کې د تعظیم سجده جایز ده، د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده. د یو نبی په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده، د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده. نو د انبیاو په مسایلو کې اختلاف شته، البته په عقایدو کې نشته. دغه شان د څلورو امامانو په مسایلو کې اختلاف شته، په عقایدو کې اختلاف نشته. الته د زمانو فرق، دلته د علاقو فرق دی. صحیح شو؟ دی باندې یو نکته بلکې ذهن ته واچوئ، د څلورو امامانو په مابین کې اختلاف نشته. نزاع لفظي ده، د تعبیر اختلاف دی. په مسایلو کې به اگر چې اختلاف، نو بعضی خلک وایي موږ هم د څلورو امامانو سره اختلاف لرو. صاحب په قلاره باندې کېنه، ته د دې زمانې شی دې زمانې سره تعلق ساته، بلکې ته خو د دې زمانې د حنفي مولا د اختلاف نه، موږ به د امام ابو حنیفه سره څنګه یو شان. لکه زه تاسو ته وایم د علي دور خلافت دی، او چې کم قاضي دی، قاضي شریح ورته وایي، شریح. نو دا هغه قاضي او د علي رضی الله تعالی عنہ د قضا په فیصله کې اختلاف. مثال په تور باندې په صحابو کې بعضی ویل علي افضل دی د عثمان نه، بعضی ویل عثمان افضل دی د علي نه. صحابو په مابین کې اختلاف کېدی شي. دوه صحابه دي په لار باندې روان دي، اوبه نشته، دوانو تیمم وکړه، مونځ یې وکړو، مونځ ټیم باقي، اوبه رامونډې شوې. یو صحابي بیرته اودس وکړه، مونځ یې وکړو، ویل اوس اوبه موندې شوې او ټیم باقي دی. دویم ویل ماسې مونځ کړل، د تیمم د اودس قایم مقام. د دوه صحابو اختلاف راتلی شي. خو د دې زمانې یو سړی راپاسي وایي چې زه د صحابو سره اختلاف کوم. ته یې څوک؟ تمہارا اوقات کیا ہے بیٹا؟ ستاسو اوقات دي چې ته د صحابي سره اختلاف کې. یا یو سړی وایي چې امیر معاویه او علی رضی الله تعالی عنہ یو بل سره جنگ ته مخامخ شوي، اگر چې دوانو جنگ نه دی کړی خپل مابین کې، امیر معاویه والی اختلاف دی یو بل سره کړل، یا حسن د فلانکی سره اختلاف کړل. نو بیٹا هغه د یو پای خلکو به د یو بل سره اختلاف کوي، تاسو کې چې ته په صحابه وګوتی وچته، بلکې چې تاسو په وخت کې په صحابي ګوته وچاته کړ او د دفاع د صحابي وکړه. زه خو خپل عبادت هیڅ نه ګڼم، زه هغه څه ګڼم چې د صحابي او د ختم نبوت د امام دفاع وشي بس، ځکه دا د دین مشران دي، د دیو دفاع در اصل د دین دفاع ده. زمونږ به څه عبادت دغه شانتي ائمه کرام دي. امام شافعي د امام صاحب سره اختلاف کولای شي، دوانه د مذهب امامان دي. امام احمد صاحب د امام شافعي سره اختلاف کولای شي، دوانه د مذهب امامان دي. امام مالک د امام ابو حنیفه سره اختلاف کولای شي، دوانه د مذهب امامان دي. د زماني سړی به صدا غي سره اختلاف کوي، اصله عقل وچلو. د هر دور علما د یو بل سره اختلاف کولای شي. کله د دور عالم په صحابي یا په امام غوته وچتای پوه شه چې د بیګاړ او پرقواریت والا ده، ورنه اختلاف خو راځي په مابین کې د هر سړي اختلاف، د دوه ورونو راځي، د خزې د خاون اختلاف راځي چې د یو بل نه هیڅ پټ پناه نه، هیڅ اختلاف د امام مقتدی په مابین کې راځي. خو کده دې زمانی مولا پاسو په صحابه غوتی وچته دې ته مونږ ګورو چې آیا دې داغي فائدې چې اختلاف ورسکي. نو فائدې کس اختلاف کولای شي، هغه اختلاف دین ته نقصان نور کوي، رحمت دی. خو چې یو باترومی را پاسی او هغه د امام صاحب سره اختلاف کو، د ابوبکر صدیق سره اختلاف کو، یا د انجینیر مرزا د پنجاب را پاسی په امیر معاویه غوته وچته، بیا زمونږ ایمانونه بیخي د کمی درجه چې مونږه او ان شاء الله زمونږ یقین دی چې د علماء او ګستاخان بم د پولیس یو پیر رانیسی وځي په شروع کړل، څنګه چې د فحاش راونیو دغه شانتی به یو پیر
د علماو ګستاخان هم راونیول شي بیا به د هر یو د مولا صفات بیا به پکول استادان هم د پکول استاز بچي یا شوکاني بوت به هم تاسو وینئ انشاءالله بیا د مولا په طرف باندې خو چې دوی صرف ټیو 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 د پولیس د ګاډي اواز واوري که نه لکه څنګه چې ټیک ټاکر راونی پولیس صاحبانو دغه شان کار کوي موږ درسه ولاړ څه دپسې نه وایو بلکې ذاتي طور به موږ تاسو له 100 روپۍ درکو ذاتي طور چیپس کوي چې تاسو ښه کار کوئ هدیې به تاسو له درځي انشاءالله خو چې راوینیسئ هسې نه چې ګوره نیمه کې کار پرېږدئ ښه نر ودرېږئ او غیرتمن ودرېږئ وسله ایمان شته په 100% معاشره کې ستاسو 70% خلک ودرېږي دا 30% حرمونې بس نه ودرېږي په دې مسله کې او که یو 15 کالم پرېښودو بیا به درسه 5% خلک هم نه ولاړ نو دا کار هم جاري وساتئ بعضې شی په زور زبردستۍ باندې کېږي لکه امارتي قبرونه علي خپل نماینده ته ویل چې لاړ شه ورانې که خلک که زور هم کوي خو ته به ورانې خلافت له دا پکاري نو بعضې شیزونه د زور سره تعلق ساتي مضبوط ودرېږئ موږ درسه ولاړ بهرحال ما خبره دا ذکر کوله چې د پایې سړی د پایې د سړي سره اختلاف کولی شي بې پایې نه شي کولی دې خبرې خیال وساتئ لکه اوس اورانخولي نه دی ګونګوټ نزای حق ما دا بله ورځ آیه وایي ته ورسه مناظره وکړه مړه دا د مناظرې دی دا خو هغه رباني زمونږ د دې دیر میدان هغه نه دی هغه ورسه هسې چون چناکه او د خدای بنده دسه دیسه آډیو کې راځي دی به داسې مخامخ زما سه کیني کیمرې ته به ګوري او کیمرې ته به ګورم دلایل به وایي او دلایل به ویم بیا به پته د ده ولګي دوی خو کیمرې باندې کړلي وي ماشاءالله نزاع حقیقي څه ته وایي چې په حقایق